الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم. دا مخی آیاتونو کے اللہ پاک د کفارو منافقانو د بیدینو هغه کوششونه د الله ر دین د رڼا د ختمولو دپاره د هغې ذکر وشو چې کفار هر قسم کافر چې دی هغه د دین اسلام او د مسلمانانو دشمن دی او د مسلمانانو دشمنی ته ملا تړلې ده. په خپل کور کې هر قسم مخالفتونه شته خو د دین په مخالفت کې ټول ملګري دي. الکفر ملت واحده، تمام کافران دا یو ډله ده. نو الله رب العزت مؤمنانو ته ویلي چې تاسو د دین د دشمنانو په مقابله کې یو موټی او یو لاس شئ او تاسو د دغه تمامو فریبونو او چلونو او منصوبه بندو مخنیوی وکئ او دا به کیږي په جهاد فی سبیل الله سره. جهاد به کوئ نو دا کار به هلې کیږي. او صحابه کرامو دا یو تپوس هم وکړو چې یاره کم یو عمل به زمونږ رب ته ډېر محبوبي چې مونږ هغه وکړو. نو دا آیاتونه نازل شو چې هغه عمل غواړئ چې الله ته پې محبوب سازیږئ نو هغه عمل دا دی. یا ایها الذین آمنو، اے ایمان والو، اے د ایمان دعویدارو، اے لا الہ الا اللہ ویونکو، هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم، نخائم تاسو تا هل ادلکم ز تاسو تا خودن نکوم په یو تجارت باندې چې خلاصی بتاسو د عذاب علیم نه. خلق پری دنیا کے مختلف الانواع تجارت کوي سلګونو په انداز باندې او دا تجارت اصل کی مبادلت الشیء بالشیء، یو شی په بل باندې بدلول او بطمع الربح، په دې تمه باندې چې ما ته به ګټه میلاو شي. نو په دې کې تاجر ولګي او خپله ټوله سرمایه پکې بنده کړي او په دې تمه باندې بنده کړي چې ما ته د دنیا معلوماته او ربح او ګټې راشي. نو الله رب العزت مؤمنانو ته د یو تجارت ښودنه وکړه چې داسې یو تجارت تاسو ته نه ښیم. دا حل دیتا استفهامی تشویقي وایي، د شفقت او د مینه ستا چا سره مینه وي او په مینه هغه ته یو خبره ښې. هل ادلکم، آیا نه ښیم تاسو ته، یعنې ښیمه الله وایي زما شوق و مینه چې تاسو ته وښیم علی تجارت، په یو تجارت باندې تنجیکم چې خلاصی به تاسو د عذاب علیم نه. هغه تجارت څه شی دی؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون فی سبیل الله باموالکم وانفسکم. هغه تجارت د مال او دولت مبادله نه ده، بلکې دا
داسې تجارت دی چې دا عبارت دی د ایمان بالله نه او د ایمان بالرسول نه او د جهاد فی سبیل الله باموالکم وانفسکم نه. دا ناشنا قسم تجارت دی. مومن خپل چې د مومن په وسعه کې څه هغه د هغه خپل ځان او د هغه خپل مالو دا یې راواخیسته او دا یې په تجارت کې کېښوده، دا یې په تجارت کې کېښوده. نو الله رب العزت په خپل شانی رحمت سره مومنانو ته الله تعالی د هغې په عوض کې جنت ورکړه او خپل رضا یې ورته ورکړه. ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنه. الله د مؤمنان د هغې نفسونه او د هغې مالونه په عوض د جنت کې اخیستي دي. کله چې په عقبه باندې دریم میټینګ او جرګه په دریم کال باندې کېدله نو تقریبا 80 یا 82 کسان انصاری مدینه دي. د هغې مشر او ویان او ترجمان عبدالله زوی د رواحه رضی الله تعالی عنه دی. د شپې 1:30 بجه دا مشرکان اوده پراته دي او په عقبه باندې جمرې عقبه چې ورته وایي دا دلته د ډومبۍ جمرې سره دې لاسته غټ غرګی دی د هغې په سر باندې نبی علیه السلام په نیمه شپه کې د دین دپاره انصارو د مدینې سره ملاقات کوي. دا دریم ملاقات دی او دا آخري ملاقات. عبدالله زوی رواحه ورته وایي چې د الله پیغمبره موږ ته خپل شرط او د خپل رب شرط دی راته پیش کړه. ستا د رب به په موږ باندې څه شرط دي؟ نو نبي کریم ورته ویل چې زما د رب شرط در باندې دا دی چې زما رب به یو ګڼی هېڅوک به ورسره شریکوي. دا زما د رب حق دی او زما حق دا دی چې زما حفاظت به داسې کوئ چې مدینې ته درشمه لکه څنګه چې د خپلو ځانونو او د خپلو بچو کوئ، داسې زما حفاظت به کوئ. دا 2 شرطه شو. نو عبدالله زوی د رواحه رضی الله تعالی عنه ورته وفرمایل چې د الله پیغمبره دا خو ستا او ستا د رب شرطونه شو، نو فما لنا موږ دپاره څه شی شو؟ نو نبي کریم ورته وفرمایل فلکم الجنه، ستاسو دپاره جنت. او دغه آیات نازل شو چې ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنه. د مؤمنانو نه الله د هغې مالونه او نفسونه په عوض د جنت کې اخیستي دي. بهترین بیعه ده دا، بهترین بیعه. عبدالله زوی د رواحه وفرمایل د الله پیغمبره زموږ ستا سره خبره ختمه شوه، لا نقیل ولا نستقیل. نه به ګورې موږ د دې نه واپس کېږو نه به موږ څه واپس کېدل کېدی شي، زموږ در څه وشوه. او په جنګي په غزوه موته کې عبدالله زوی د رواحه خپل مال او خپل نفس هلته الله تاواله کړ، هلته شهید شو. دریم کمانډر او دریم امیر جیش و چې پیغمبر خدا مقرر کړی و، زید زوی د ثابت اول، جعفر طیار دویم او عبدالله زوی د رواحه دا پکې دریم و. درې واړه شهیدان شو. او دا فیصله وشو چې ته د راتلو پروګرام کوه بس. یا ایها الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارة تنجیکم من عذاب علیم. اے مومنانو نخیم تاسو ته یو تجارت چې خلاصی به تاسو د عذاب علیم نه. دا داسې تجارت نه دی چې دی که به تشه د دنیا ګټه تا ته راځي، دی که به تا ته د دنیا ګټه هم راځي
خو اصل ګټه تا ته به پکې د آخرت ګټه راشي. تؤمنون بالله ورسوله، هغه تجارت دا دی چې ایمان به راوړئ تاسو په الله او د الله په رسول باندې، وتجاهدون فی سبیل الله، او جهاد به کوئ د الله د دین د غلبې دپاره، باموالکم وانفسکم، په خپلو مالونو او په خپلو ځانونو باندې. چې کافران د الله د دین رڼا ختموي نو تاسو به د الله د دین رڼا خوروئ. الله د الله د دین مینار مشرکان ښکته کول او ورانول او ماتول غواړي، ته به د الله د دین میرار به اوچتوې. ذالکم خیر لکم، دا ستاسو دپاره ډېره غوره ده، ان کنتم تعلمون، که پوهیږئ، که سمج او فهم درکي نو دا بهترین تجارت دی، ځکه چې دا خالص د دنیا تجارت نه دی، بلکې دنیا به هم حاصلیږي، ثانیاً خو دین به درته حاصلیږي، رضای خداوندی به تا ته حاصلیږي. یغفر لکم ذنوبکم، او بلا یغفر لکم ذنوبکم، معاف بکی تاسو ته ستاسو ګناهونه به تاسو ته معاف کی. ویدخلکم، او دننه بکی تاسو لره جنات تجری من تحتها الانهار، باغونو ته چې بهیږي به لاندې د هغې نه مختلفې ولې، انهار د نهر جمع ده، د جنتي په کور کې به یوه وله نه وي، اووه څلور ولې به رواني، د پیو واله به وي، د شرابو واله به وي، د سپینو مزېدارو خالصو اوبو واله به وي، او د ګبین واله به وي. ومساکن طیبة فی جنات عدن، او یوازې دا نهرونه او دا باغونه به نه وي، بلکې ومساکن طیبة، ای به آبادۍ مزېدارې خوشګوارې آبادۍ او ایوانونه به وي، قصرونه او ماڼۍ به وي، او په کوم ځای کې به وي؟ فی جنات عدن، په جنت د اوسېدلو کې. عدن اقامت ته وایي. عدن فلان بکذا، معنی اوسېد په فلاني ځای کې، نو عدن معنی اقامت. دا داسې جنت نه دی چې تشې ونې او میوې پکې دي او ګینې د اوسېدلو ځای پکې نشته دی، نه، دا جنت اقامت دی. ذالک الفوز العظیم، دا لویه کامیابي ده، د دې نه لویه کامیابي بله چرته نشي کېدلی. چې سړی د الله رضا حاصل کی او جنت عدن ته ورسیږي، دا د دې نه لویه برخه او لویه ګټه بالکل متصوره کېدی نشي. خو الله رب العزت فرمایي واخرى وخصلة اخرى وشيء اخرى، یو بل شی دی تحبونها، ستاسو د هغې سره ډېره مینه ده، تاسو ډېر غواړئ. هغه څه شی دی چې تاسو یې غواړئ؟ نصر من الله، امداد د جانبه د الله نه، وفتح قریب، او یو فتح نږدې. دا تاسو له زه په دې دنیا کې درکوم چې زما تعاون او امداد به ستاسو سره وي، زما تعاون او امداد به ستاسو شاته وي، او زما تعاون او امداد به ستاسو د بري او کامیابۍ دپاره وي، او وفتح قریب، لنډه غوندې فتحه به تاسو له درکم، بالکل په نقدو کې او په لاس باندې. مفسرین وایي دې نه مراد فتح مکه ده، ستاسو تعاون به وکړم او مکه به درته فتح کړم. عبدالله زوی د عباس رضی الله تعالی عنهما، نعم الترجمان للقرآن او بحر الامت، وایي د فتح قریب نه مراد دا روم او پارس، یعنی ایران به درته فتح کم او یورپ به درته فتح کم. او په ډېره لږه زمانه کې د پیغمبر خدا ملګرو
دا علاقې اکثریت علاقې فتح کړي، اکثریت علاقې یعنی قسطنطنیې ته چې اوس ورته استنبول وایي، دې ته ابو ایوب انصاري رضی الله تعالی عنه رسېدلی دی او هلته د هغې د پسیل څه اوس هم د هغې قبر دی، هغې چې کومه قلعه ده د ښار د هغې د ویښ ته د هغه قبر دی، ابو ایوب انصاري رضی الله تعالی عنه. او سعد بن ابي وقاص رضی الله تعالی عنه دا کسراګانې کسر کړه، ماتې کړه او ایران یې فتح کړه. او بیا دا د خلفاو راشدینو په زمانه کې دا خبر روانه وه داسې، او چې کله نااهله مشران راله او د مسلمانانو مشري نااهلو خلکو په لاس کې راله، نو هغې خپل کمانډران چې هغه تلي او د یورپ په دروازو باندې ولاړو فتح کوي، د خپل منمانۍ او د خپلو اغراضو فاسدو حاصل لپاره د هغه ځای واپس کول دلته یې مړه کړه. دلته محمد زوی د قاسم راغلی دی او دا بر صغیر فتح کوي او سند ته را رسېدلی دی، او دا سلیمان ابن عبدالملک په هلکوانه کې ده او د هغه په توره باندې هغه دغه کوله او سلیمان یې پړ کړی و، هغه غصه او قهر یې ورته پړه کې و، دلته یې پې جهاد بند کړ، دلته ورته کمانډران وویلي چې مه زه را سړی دې وجني، ویل نه زما خلیفه دی، زما امیر دی، زه زما، او چې لاله ورته یې مړ کړ. دې حد ته چې نااهله مشران راشي د مسلمانانو، نو بیا د ترقۍ په ځای باندې تنزل شروع شي، بیا د ګټې په ځای باندې تاوان شروع شي. بیا وبشر المؤمنین، الله وایي پیغمبر اسلام ته مؤمنان ته په دې زیری ورکا چې تاسو ته به د الله امداد در سره به هر وخت، او تاسو به فتح کوئ، شام او روم به تاسو فتح کوئ، ایران به تاسو به فتح کوئ. اوس موږ په سپایې طرف ته روان یو، او زمونږه واګې د کفارو په لاس کې دي، موږ د خدای د دشمنانو غلامان یو موږ نن. یا ایها الذین آمنوا كونوا انصار الله كما قال عيسى ابن مريم للحواريين من انصاري الى الله. اے ایمان والو شی امدادیان د دین د الله، د خدای د دین مرسته وکئ، د خدای د دین مرستیال ساز شئ. کما قال عیسی ابن مریم، لکه څنګه چې ویلي عیسی زوی د مریم په خپله زمانه کې للحواریین، هغه خپلو مخصوصو ملګرو ته 12 کسانو، دا د عیسی خالص ملګري، هغې ته څه ویلي من انصاري الی الله، څوک به زما امداد وکړي په داسې حالت کې چې الله ته تلونکی او د الله د دین دعوت پیش کوونکی او د الله د دین نصرت کوونکی، څوک به په تاسو کېږي؟ قال الحواریون نحن انصار الله، مخصوصو ملګرو د عیسی علیه السلام او فرمایل موږ امدادیان د دین د الله یو. مؤمنانو ته الله تعالی ویل چې د مؤمنانو داسې نصرت د الله تعالی د دین وکئ لکه عیسی چې په خپل وخت کې خپلو مخصوصو مرګونو نه مطالبه کړې وه چې څوک به زما امدادي الله طرف ته ساز شي، نو هغې ورته ویل موږ به امدادیان ساز شو. او صحابه کرامو رضوان الله تعالی علیهم اجمعین داسې کارنامې وکړي او داسې د دین مرستې وکړه او داسې د الله او د رسول د رضامندۍ کوشش یې وکړه چې لوی جماعت هغې نامدار شو په انصارو باندې. د انصارو د مدینې دا نوم نه و، نه د مدینې دا نوم و او نه د اوس او د خزرج انصار نوم و، د دې نوم یثرب و د تبو کلی، او دا نبی علیہ السلام بدل کو مدینہ طیبت نسازه شول، او انصاری مدینہ دا اوس او خزرجو چې په خپل کور کې په زرګونو کاله دشمنۍ کړې وي او د یو بل نه په زرګونو باندې مړي کړي. او جنگونه، فسادونه
د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د راتلو نه وروستو د اسلام د راتلو نه وروستو هغه انصاري مدینه په خپل کور کې رونه ساز شو او انصار دین الله ساز شو چې د انصارو کارنامې تاسو په دې احادیثو کې وګورئ او په دې جنګونو کې وګورئ. حضرت انس وایي وایي ما ته په دنیا کې داسې یو قبیله نه ده معلومه چې د انصارو د مدینې نه به زیاته د شهداو ورکولو په لار کې. وی اویا تنه موږ نه په احد کې شهیدان شو، اویا تنه په بیری معونه کې شهیدان شو، او اویا تنه موږ نه د مسیلمة الکذاب سره په جهاد کې شهیدان شو. وی داسې ما ته انس وایي په خپل انصاري دی وی ما څه داسې قبیله په دنیا کې نه ده معلومه چې د انصار د مدینې سره مقابله وکړي په کثرت و شهدا کې. وایي چې کله حضرت عیسی مطالبه وکړه نو بني اسرائیل دوه ډلې شو. فآمنت طائفة من بني اسرائیل، پس ایمان راوړو یوې ډلې د بني اسرائیلو نه، ادغه حواریین دي. وکفرت طائفة، او کافر شو او منکر شو یوه ډله د عیسی علیه السلام د پیغمبرۍ نه انکار وکړو. هغه دا ملعونان یهودیان دي، علیهم لعائن الله ومن یعانیهم ومن یعونهم، څوک چې په امداد کوي د په هغې دم د الله لعنتي او په یهودیانو دم د الله لعنتي. هغې انکار وکړو او داسې انکار یې وکړو چې د عیسی علیه السلام درفې شو. عیسی علیه السلام چرته په یو کلي کې بیا د دې نه وروستو نه دی اوسېدلی، دقسې به روان و او دوی به د هغې د مرګ دپاره پروګرامونه ځای په ځای باندې کول. الله فرمایي فأیدنا الذین آمنوا علی عدوهم فاصبحوا ظاهرین. پس منگا تعاون کو امداد کو منگا داغی کسانو چې ایمان راوړی د دوی نه په خلاف داغی دشمنانو د دوی باندې فاصبحوا ظاهرین، پس وګرځېدل دوی غالب او وګرځېدل دوی کامیاب. دا پټه غوندې خبره شوه چې جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم ته الله وایي دغه وخت نږدې دی، فتح مکه به وشي، خبره به خلاص شي. او څنګه چې هلته د عیسی علیه السلام قوم دوه ډلې شو، دغسې ستا قوم هم دوه ډلې شوی دی. لیکن هغه مؤمنه ډله د عیسی په ملګرو کې ما د کافرو د پاسه کړه او په کافرو مې وله غلبه ورکړه. یو وخت را روان دی چې دا ستا چند ملګري دا تو دا غالب کما او دا زورور او دا ګڼه د قریشو مشرکانو دا به تس نس کم او ختم به کم او تا ته به سلامي شي. همدغه وجه وه چې په فتح مکه کې ټول یې راټول کړه او په صحن د بیت الله شریف کې کېنول او نبی کریم ورته د په دروازه د بیت الله کې ودرېده او ورته ویل څه به در سره کوم، تاسو ما او زما ملګرو څه څه نه دي کړي، د الله د دین څه نه دي کړي. نو هغې ورته ویل زمونږ خرورې او د خرور زوی زمونږ در نه د خیر تمه ده. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ویل زه تاسو ته هېڅ خبره نه کوم مګر هغه خبره کوم چې زما رور یوسف خپل وروڼو ته کړې وه چې لا تسریب علیکم لا تسریب علیکم اليوم انتم الطلقاء لوجه الله. هلته هغه ویلي لا تسریب علیکم، وایي زه درته وایم چې لا تسریب علیکم اليوم انتم الطلقاء لوجه الله. هېڅ ملامتیا در باندې نشته، زه د خدای لپاره مې معاف کړي یم. د دې وجې نه دغه 2000 کسانو هغې ته به طلقا ویل. نبي علیه السلام پریښي د پرېښودو نه وو خو پریښي مسلمانان شو او بیا د دین داسې دستې ته صادر شوې او داسې جهادونه هغه خلکو بیا وکړه، دنیا ورته حیرانه ده. الله دې موږ او تاسو په قرآن عظیم الشان کتاب باندې پوهې کړي او دې سره سره دې الله موږ له په دې باندې
د عمل کولو توفیق راکړي. قرآني نظام د شریعت نظام الله په تمام جهان خاص کر پاکستان کې راولي. څوک ولکار کوي کامیابی کی، څوک مخالفت کوي هدایت ورته وکړي، که بدقسمت ای تباهي کړي. الله زموږ ټولو په حالت باندې رحم وکړي. څونه زموږ مشران زنانه نارینه وفات شوي دي ټول الله وبخي. څونه د مسلمانانو بیماران دي ټول ته شفا کامله عاجله ورکړي. خدای د دنیا په هر ګوټ کې اسلام غالب، مسلمان قوم غالب کی. کافران و کفر، منافقان و منافقات، فحاشی و عریانی خورون کے خلق و بیدینی خورون کے خلق خدای زیر کی ختم کی. یا اللہ زمنگ په ژوند کې پاکستان د اسلام په رنګ کې رنګ کې، د قرآن په رنګ کې رنګ کې، د سنت په رنګ کې رنګ کې دلته خدای اسلامی نظام او د شرعي نظام د مینې او د محبت نظام راولي. ربا د دې مقابله کې چې کوم دا پلیتو نظامونه دي د دنیا، دا کافرانه نظامونه، خدای دا ختم کی. خدای دې تعاون زمونږ نه وانلې، بلکې خدای پاک دا زمونږ په لاسونو باندې ختم کی. دې په ځای د قرآن نظام راولي. آئنده زندگی زمونږ د قرآني سوري لاندې تیره کی. اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنه